دا د شریعت او د اسلام مزاج دی. شریعت قطعا تا مجبوره کوي نه. شریعت تا له دونه ترغیب درکوي، تا دونه پوهیږي، تا دونه چې کوم د یو عمل طرف ته راغب کوي چې ته په خپله بس دا عمل شروع کړي، هېڅ څه به په تا باندې باعث نه وي، ته به په خپله بیا دا کارونه کوي. د دغه شریعت د دې مزاج نه دا زموږ د احادیث دي. دا ګوره په مسجد باندې د مسجد په فضیلت باندې څونه فضایل ذکر کوي. دا چې تاسو ذکر کې څلور اته صفحې دي، نو ستا به داسې ذهن جوړ شي د جومات متعلق چې هسې جومات ته را رواني بس تاله به خوند او مزه درکوي، ځکه چې تا یې فضایل واورېدل، ستا به خپله اشتها کېږي جومات طرف تا ته به هېڅ څوک هم نه وایي لاړ شه، ته به په خپله را رواني. دا په دې محفلو کې، په دې درس حدیث کې یا درس قرآن کې، په دې کې فایده مونږ وایو د دې ماشومانانو، نوجوانانو، د دې مشرانو، هر چا به کې فایده کېږي. خو د دې ماشومانانو زیات تر فایده ځکه کېږي چې هغه خالي یو ذهن وي، هغوی نور څه ذهن او نور څه سوچ نه وي. نو چې دلته کښېني او هغوی دا سوچ والي چې جومات فضیلت، جومات ته ورتلل په هغې کې ثواب دون، دا ذهن چې د هغوی د ابتدا نه جوړېږي نو دا ترغیب چې کوم شریعت ورکوي په خپله به هغوی نه چې کوم د انسانیت په هغوی کې راځي، احساس به ورسره پیدا کېږي او اسلام طرف ته به راغبه کېږي. او که نه اول دا نورو محفلونو خوندونه یې واخیستل چې د شرابو بوتل یې وهلی، بیا که ولته قسمونه ورکړه چې په شاتو کې دونه خوند دی، خدای شته هغه وایي چې په شرابو کې کومه مزه ده که نه، دا په شاتو کې نشته. نو اول به وله شات دونه ورکړي چې دی د شاتو عادي شي، بیا ولا یو ګوړ شراب ورکړو نو هلته به یې غورځولي لکه مرداره، دا څه ګند دی راکړه، ته راشه شات وخوره، څونه مزه ده پکې. د شاتو به ورته فضیلت بیان کړي، دا به پرې وڅکئ، دا به پرې وخورو. نو اسلام چې دی ورته ښودلی نه وي، د هغې فضایل دی نه بیان کړي، د اسلام مزاج دی ولا نه جوړ کړی، نو قطعا به د غلطو کارونه منع کول دا بیا ګرانه ده. نن سبا خاص طور دا خلک د علماو نه د دین نه دا لرې دی، ورځ په ورځ چې کوم د فتنه او فساد دا زیاتېږي.